دې مزدورانو او دې دیاړیمارانو ته ګورئ داسې په سپک نظر باندې مه ګورئ چې خړ پړ دي او د غریبانان دي او داسې دي او هغسې دي. دوی د خپلې غریبۍ او د خپل محنت مزدورۍ داسې کړي دي. نور په دې کې ګورئ دومره ټیلنټ دی، دومره قابلیت الله دوی ته ورکړی دی چې تاسو نو په څو چنده ګورئ دي قابله دي او کامیاب خلک دي. راځئ دغه یو مزدور درته ښیمه چې ده ته الله څومره قابلیت ورکړی او څه کم انداز کې تقریر کوي. دا تاسو وګورئ، د خړ پړ مزدور ته وګورئ او د خبرو ته وګورئ، تاسو به اندازه وشي چې دا د کمې پایې او د کم لیول خلک دي. واورئ دا پښتون مزدور. ښه نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله. زما دوستانو عزتمندو، الله رب العزت سبحانه وتعالی په موږ باندې لوی فضل کړی دی، لوی کرم را باندې الله رب العزت کړی دی چې موږ او تاسو الله رب العزت په 13,000 مخلوقاتو کې انسانان پیدا کړي. بیا موږ او تاسو الله رب العزت په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړي او په مسلمانانو کې بیا موږ او تاسو الله رب العزت د سردار دو جهان امتیان پیدا کړي او بیا موږ او تاسو الله رب العزت د لوی کلمه را نصیب کړله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د موسی علیه السلام په وخت کې موسی علیه السلام د الله رب العزت راز او نهاز له کوی تور تلاړ نو ته وی چې الله رب العزت ماته او داسې خاص وظیفه وخایي چې زه صرف یم. وی الله رب العزت ورته وی چې ای موسی دا کلمه وایي چې لا اله الا الله. وی موسی علیه السلام ورته وی چې الله ماته او داسې خاص وظیفه وخایي. وی الله رب العزت ورته وی چې ای موسی دا دومره لوی او چته معززه کلمه ده چې را راتلې په یو چابړي کې واچو، دا دنیا راتلې په بل چابړي کې واچې، نو د دنیا د چابړې په کمزورې شي کمزورې او د کلمې له چابړې په وزندار شي. که موږ او تاسو سوچ کوو الله رب العزت دې کلمې له څومره لوی فضیلت ورکړی دی. وایي دا کلمه چې چا بار بار ویله وایي الله رب العزت ته په وخت ځنګلن باندې نصیب کړي، مخ به روښانه شي او ټاکي پکې وایي الله رب العزت د جنت په دروازه باندې ورنن بس. نو موږ او تاسو له پکار دي کبل طرف ته موږ او تاسو سوچ کوو الله رب العزت زموږ په اوږو باندې فرشتې کېنولي. الله رب العزت زموږ ستا په زړونو باندې علیم بذات الصدور دی. موږ او تعالی را سوچ وکړ دی چې وایي ډېرې پالتو خبرې کوو، ډېرې وګړه وي، که چېرې دا کلمه ووایو نو الله رب العزت به راته په وخت ځنکدن باندې نصیب کړي. وایي ملګرو برای مهرباني چې د کلمې ذکر بار بار کوئ، پرې کې خیر او برکت ته هم د دنیا هم د آخرت. که بل طرف ته موږ او تاسو الله رب العزت احسانات چک کړو نو هغه پر خپلو بندګانو دومره مهربان او شفیع دی چې الله رب العزت کله وړی راولي نو بندګان یې ګرم شي، ګرمي وشي. الله رب العزت جمعې ته حکم وکړي زما جمعې ورشه بیا ګرمي ته یې راکړه چې الله رب العزت بیا کله جمعې راولي نو بندګان یې یخ شي. الله رب العزت اوړي ته حکم وکړي زما اوړي ورشه یخني ته یې راکړه. بل طرف ته موږ تاسو سوچ کوو الله رب العزت دومره مهربان دی چې د خپلو موسمونو نه پسرلی موږ له ایوارډ راکړی، یو ګفټ یې راکړی چې په دې کې زموږ بندګان خوشحاله وي او د چرندې پرندې پکې هم خوشحاله وي. نو که موږ تاسو سوچ کوو نو الله رب العزت څومره احسانات دي، څومره مهربانتیاګانې دي. الله رب العزت هغه ذات دی چې موږ ته یې د یوې وړې غوندې نقطې نه پیدا کړي، ټوپ کوونکې نقطه را پیژنئ کړه او د هغې نه الله رب العزت موتاره مور په خېټه کې 10 میاشتې رزق راکړو. بیا الله رب العزت موتاره مور د ابراهیم نه دنیا ته را تشکیل کړو سره پاره. الله رب العزت وایي چې تاسو ما وپېژنئ زه تا وپېژنم. الله رب العزت وایي دوه لارې مې درکړلې، یو د رحمان لار ده، بله د شیطان لار ده. الله رب العزت وایي که د رحمان په لارې رالې نو قدردانه ذات په جنت کې به دې چکر یې درکړم، او که د شیطان په لارې رالې الله رب العزت وایي نسبل سافلین به دې ځای کړم. د شیطان لار امور پلار نه فرماني او چې څه بد کارونه د شیطان لار ده، او د رحمان لار هغه ده چې څه ښه کارونه د رحمان لار ده، یو جنت ده. ماشاءالله دا مو اورېدو. الله دې ورته ډېر مال حال ورکړي، الله دې ورته په رزق کې برکت واچوي. زړه مې پرې خوشحاله شو. ځکه ورته وایم چې هېڅ چا ته هم سپک نظر مه کوئ. تاسو څه خبرې چې د هغه په دماغو کې څه دي، هغه د کم لیول سړی دی، د ده په دې خړه پړه جامه باندې تاسو مه تېروځئ. څومره داسې ډېر بې شمېره خلک داسې شته چې هغې د مدرسو د غټو غټو کتابونو مدرسین پاتې شوي، کامیاب طلبه پاتې شوي دي، خو اوس محنت مزدوري حالات پرې راغلي دي. نو هېڅ چاته سپک نظر مه کوئ، هر چاته په دروند نظر باندې ګورئ، هر چاته خپل حق ورکوئ او د هر چا سره مینه کوئ، د هر چا سره مینه کوئ، د هېڅ چا نه نفرت مه کوئ. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.